لازم ملزوم دی کله کله عمر خو ډیری خو عمل زما پشانی دی ټکینی نو داسې عمر سره بسکای لکه بوجای ده دومنی بوجای ده خو الوگان یا پیاس بکی یو دړای نو داغی قیمت خود 2 منو نه لگی کنه د بوجای قیمت خو نه لگی د ماپل بوجای قیمت لگی چې په دې بوجای کې سدی نو دا غي قیمت په لګي نو د اتیاو د سلو کالو د عمر قیمت نه لګي خو چې د عمر کې چا سکړي نو دا غي قیمت به لګي نو په دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل من طال عمره وحسن عمله چې عمر یم وګد شو او اعمال یم خسته شو الله دې منګه تاسو له د نیکو اعمالو توفیق راکړي بلبا حضور پاک صلی الله علیه وسلم د الله پاک نه یو دعا غوښتا چې الله پاکا منګه د دې رمضان د میاشتې د پاره صحیح سلامت وساتي کله کله د رمضان میاش راشي خو سړی بیماری تبي سینې خرابي د ګردو بیماری ورتا نورس بیماری انو دے عجز آغا سے عبادت ریاضت تلاوت انکڑیشی چے سنگ صحت سرکی نو ذکر نبی علیہ السلام دا اللہ نا دعا غختا چے اللہ منگا دا رمضان شریف دا پارا سلامت اساتی او دا رمضان شریف زمنگ دا پارا سلامت اساتی نو الحمدللہ منگا تاسو ته الله پاک صحت عمره کړي او د میاش کې راته سرزه نصیبوم کړي چې په دې د الله پاک شکر وباسو او دا کوم رزي چې پاتې دي نو دې کې به یو نیت کوو ان شاء الله تعالی خو هم نه کنه چې دا بدا سي ډکه تیرو کنه چې دې یو سکند به منگا تاسو ضایع کوو نه دې یو سکند دا به منگا تاسو نه ضایع کوو په دې میاش کې دا میاش د دې الله رب العزت په خپل کتاب کې یو حکمت خوله دی ګوري دا مادي سيزونه چې دي کنه نو چې ته مادي شی استعمال کې نو پاغي باندې الله پاک یو فائدہ مرتب کوي مثلا ته وګي نو تا روټه او خوړه اوس شکل تا روټه او خوړه نو دی باندې الله رب العزت دا فائدہ مرتب کوي چې ستا د لوګه د روټای خوراک سره سشي جی ختم شي ته اوس موړ شو تا د تند لګېدلې دا نو چې ته اوبه اوس کې د اوبو کې الله رب العزت دا خاصیت اخده چې دا سو کوس کې نو الله پاک دا غتنده ختمه کی دغه کسي د هر یو مادي شیز یو خپل فائدہ ده نو دا روحانی سمرهم عبادت چی دی پا دی که دا هر یو عبادت یو خپل فائدہ دا لکه قرآن کریم کے اللہ رب العزت فرمائی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر چی سوک موز خشوع خضوع سره کئی پا صحیح طریقہ باندې کئی د سنتو د آداب او خیال ساتي او د موز دغه سي کوي نو د موز د بد بے حیاي او د ناکاره کارونو نه منع کوي دا د موز اثر مرتبه ده دا د موز فائدہ ده چې د انسان تبا دا سيزونه حاصلي استاد بوای چې مونږ موز کو 15 وخت دلته جمعه تا رازو قاری سے پسی ولاړیو خو بیام د موبایل نه صبرېګو بیام د ناکاره خبرو نه صبرېګو د ناکاره کارونو نه صبرېګو دا سوجه ده عزتمندو د الله کلام 100% رښتونه دي الله کلام 100% رښتونه دي خو په ځان باندې سوچ کول غواړي چې مونږ کې څه کمې ده ها منګي سکه مې ته ټوخېږي ټوخېره ډېر زیات ډاکټر صاحب لاړې ډاکټر درلا
हाइड्रेलिन सिरप शरबत درک چې ها دا واخلا د دینه به 2 چمچ 3 وخت اچای خو پام کوه ټوخی ډېر تیز دی نوریجی به نه خوري غوړ به نه خوري یخې اوبه به نه څښي اوس دا هایډریلین شربت دا د ټوخي علاج دی خو دې سره به دغه پرهیز کوي دې سره به دغه پرهیز کوي نو ستا دا ټوخی به دې سره ختمیږي اوس دې انسان او دې بیمار د ډاکټر صاحب نه دا شربت راړو لیکن دې ور سره پرهیز نه کوي د یخې اوبه هم څښي د ریجې هم خوري د غوړ هم استعمالوي نو تاسو وایي د ده دا ټوخی به ښه شي نو زمونږ دا منځونه هم دغسې دي الله دې زمونږ ستاسو منځونه سم جوړ کړي موږ هغه خپلې خبرې طرف ته راځو چې ګورئ د مونځ اثر مرتبه به دی چې دا انسان به د منکراتو نه الله پاک د ده په زړه کې به دا خبر اچي چې د ده نه به منکر بې حیا کار نه کېږي د مونځګزاره سړي نه چې کم سړی زکات ورکوي صحیح طریقه باندې زکات ورکوي نو دکې به الله پاک د بخل ماده ختمی او دکې به سخاوت پیدا کیږي دکې به سخاوت پیدا کیږي کم سړی چې د کم شیز دعوت چلی کم سړی چې د کم شیز دعوت چلی نو د ده زړه به د دغه شیز نه متاثره کیږي دغه کسې روجه ده اوس دا روجې چې مونږ تاسو نیو نو د دې اثر مرتبه سره دې کې څه حکمت ته مونږ تاسو ته به څه شی حاصلېږي ښه چې 10 ورځې مونږ لوګه او تنده برداشت کو نو مونږ ته به څه حاصلېږي الله پاک کوئی تاسو ته به تقوا حاصلېږي ښه څه به حاصلېږي درته جی تاسو به متقیان کېږئ لعلکم تتقون دا روجې د دې دپاره پرس کړې شوي دي حکمت پکې دا دی چې تاسو متقیان شي او دا الله رب العزت په دې میاشت کې زمونږ ستاسو په یو خاص ترتیب سره تربیت کوي تربیت راله داسې کوي چې دا یې راته ونه وي چې کوم څیزونه د مخکې نه حرام دي نو د هغه حرامو څیزونو نه ځان بچ کوي کوم څیزونه د مخکې نه حرام دي د هغې نه ځان بچ کوي یعنی مثلا غیبت مه کوئ بدنظري مه کوئ دروغ مه وایئ دا یې نه دي ویلي ځکه دا څیزونه دا خودي حرام الله رب العزت زمونږ ستاسو تربیت په داسې طریقه وکړو چې کوم څیزونه حلال دي کوم څیزونه حلال دي بلکې زمونږ ستاسو د نفس او زمونږ د بدن قوام د پاغې باندې خوراک سکاک یعنی وبسکل روټای خوړل نور داسې فروټ وغیرہ میوجات دا خوړل دا ټول حلال دي خدا را باندې الله رب العزت سوخ د پاره حرام سوخ د پاره را باندې الله پاک دا حرام کړو دا زمونږ تاسو تربیت کوي او مونږ تاسو له دا سبق را کوي چې او زما بندا او ایمان والا تو خو هغه ایمان والای او ته خو زما هغه بندای چې تا زما د حکم د وجه نه حلال سيزونه پرې خودل تا زما د حکم د وجه نه حلال سيزونه پرې خودل نو چې کله تا حلال پرې خودل نو حرام خو به طریقې اولا پرې دي دا زمونږ اساسو په دې ترتیب سره تربیت کیږي چې کله زما په نوم باندې تا حلال پرې خودل نو حرام به طریقې اولا پرې دی الله دې مونږه تاسو له توفیق راکړي رونو چې دا میاش داسې زمونږه ستاسو استعمال شي چې په دې کې هغه کار زمونږه ستاسو نه اونشي چې په کومو کارونو الله خفه کیږي په دې وجه علماء کرام فرمایي چې ډومبه نیت په مسلمان دا کوي نارینا او زنانا ځوان او بوډا چې څوک هم روژه نیوي ډومبه نیت په دې دا کوي چې زه به په دې ټول رمضان کې د الله رب العزت نافرمانی نکوم ها زه به د الله پاک نافرمانی نکوم زه به د معصیت نه د ګناه نه او د دې نه به زه ځان بچ کوم
چې کله دا یو میاشت په دې ترتیب تیر شي نو بیا تاسو ګورئ دا ټول میاشتې به الله رب العزت زمونږ ستاسو سمې تیرې ګورئ. وای د دې رمضان شریف مثال داسې دی، تاسو زما د خبرو ته غوږ کېږئ. د دې رمضان شریف مثال داسې دی که نه، په دې ټول کال کې لکه څنګه چې زمونږ ستاسو په دې بدن کې زمونږ زړه دی، نو د دې زړه په باره کې د الله خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان فی الجسد لمضعة، خبردار د انسان په دې جسم کې یو ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب. چې کله دغه ټوکړه صحیح شي نو دا ټول جسم صحیح، او الله دې نکي چې کله دا ټوکړه دا ګډ وډه شو کنه نو بیا ټول جسم دا ګډ وډي، بیا د خولې پته نه لګي، د سترګو پته نه لګي، د غوږونو پته نه لګي چې ارس دې انسان وکړو د بریک بیا پیلی. نو چې څنګه د انسان په دې بدن کې دا قلب او دا زړه دی، نو دغ کسې د دې ټول کال مثال د انسان د بدن په شان دی او د دې روزي مثال د انسان د زړه په شان دی. نو که چېرته د چا روزه دا صحیح نو د کال به صحیح. ښه د چا روزه رمضان شریف د سم تیر کو، د ګناهونو نه او د معاصیو نه د هغې نه د فریض وکړو، د هغې نه ځان وساتو، نو دا 11 میاشتې به الله رب العزت د حفاظت کوي. او کنه رمضان هم د نورو میاشتو په شان تیر کو چې څنګه د دې نه مخکې میاشتې وي هغسې دی دا رمضان هم تیری. د څه خاص ترتیب سره د رمضان دپاره د اعمالو نظام نه جوړی نو بیا به د دا کال هم دغسې ګډوډ تیریږي. الله دې زمونږ ستاسو رمضان صحیح کړي. ښه من سلم له رمضان سلمت له السنه، د چا چې رمضان شریف سالم شو نو د ټول کال به سالم وي او ټول کال به صحیح. نو د ګناهونو نه او د معاصیو نه به خصوصا په دې میاشت کې ځان ساتو. د یو عالم خبره ما اورېدله، ما خپله دا لیدلې نه ده، خو داسې یو ذمهدار سړی و، نو زه وایم چې صحیح به انشاءالله تعالی. هغوی دا وی پر ورځ د قیامت به فرشتې یو نوجوان راټینګي، هغه نوجوان به راونیوي او بیا به دې نوجوان له سزا ورکوي او په سزا کې به دی جهنم ته بوځي. نو دا نوجوان به نبی علیہ السلام سره خوا کې تیر شي، نو نبی علیہ السلام به راټینګ کی او نبی علیہ السلام ته به فرمایي چې زما شفاعت وکا او ما د دې فرشتو د سزا نه خلاص کړه. نو نبی علیہ السلام با الله پاک ته فرمایي چې یا الله دا الک د دې فرشتو نه خلاص کا او دته د دې سزا نه براءت ورکا. نو الله رب العزت په ورته فرمایي چې احمد په اسمانونو کې زمونږ ستاسو د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم نوم مبارک دا احمد دی، چې احمد تا ته پته نشته خو د خصم چې دی نه هغه ډېر زورور دی، یعنی چې کم مد مقابل له نو هغه مد مقابل ډېر زورور دی. نو نبی علیہ السلام به فرمای چې یا الله پاکا هغه مد مقابل څوک دی هغه ته راضی کا. نو الله پاک به فرمای چې د مد مقابل د رمضان شریف میاشت ته د روزې میاشت د روزې په میاشت کې ګناه کړی دی، د الله پاک د روزې په میاشت کې ناراضه کړی دی. نو وی نبی علیہ السلام به فرمایل چې انا بریئن، زه د ده نه بریم. د داسې نوجوان نه د ده نه بریم چې د په دې میاشت کې هم سم کار نه دی کړی
د په دې میاشت کې الله ناراضه کړی دی نو بیا به فرشتې جهنم ته بوسي. دا زمونږ ستاسو دپاره سبق ته عزتمندو چې دا میاشت داسې تیره کو چې په دې کې فرشتې زمونږ ستاسو په عملنامه کې ګناه ونه لیکي. نو دا به څوک داسې نیت وکړي انشاءالله تعالی چې زه به دا داسې تیرومه که خیري چې فرشته به زما په عملنامه کې ګناه نه لیکي. خوښ هم ده که نه؟ ګورئ مونځ به بلکل نه پرېږدو. بعضې خلک وي روژه نه وي خو مونځ پرېږدي. نو اوس چې مونځ یې پرېښود نو مونځ ځان له مونځ پرېښودل دا ګناه کبیره دی که نه دی؟ او چا چې یو مونځ بل مونځ سره وکړه نو دی به 2,88,00,000 سال په جهنم کې سوځي. چا چې اډو مونځ ونه کړو نو ده به څه حالي؟ نو یو دا نیت وکړه انشاءالله تعالی چې مونځ به کوو. دویم دا مونځ به ځان له نه کوو. ښه مونځ به چا سره کوو جي؟ جمع سره به کوو. 5 واړه وختونه دا به ځان چې کوم ځای کې یو خدا دا چې د کومې محلي یو نو د محلې د مسجد حق وي چې هغې ته موږ راځو. خو که چېرته هلته کې نه یو بل ځای کې یو نو وخت له به ټریله نه ورکوو. مونځ به موږ تاسو جمع سره کوو. ولې صلاة الجماعت افضل من صلاة الفرد ب27 درجه. دا د جمع دا مونځ نه دی، دا د ځان له مونځ نه 20 درجې بهتر دی. ښه 100 درجې دی نه بهتر دی. نو تاسو ماته ووایئ که چېرې تاسو ته چا دا ووایي چې ته پلانی اجرې ته په 8:30 بجې رالی نو تا ته به 27 लाख روپۍ ملاویږي. ښه 100 लाख روپۍ ملاویږي جی 27 लाख. خو یاره که یو 15 منټه لیټ شوې که نه 8:35 شوې در باندې یا 8:40 شوې در باندې نو بیا به درته هم پیسې ملاویږي خو څومره به ملاویږي؟ 1 लाख په ملاویږي. نو که چېرې ته په دوبۍ کې نو ځان له به سپیشل ټیکټ اخلي که نه بخلي؟ ته به دې اجرې ته ځان را رسوي که نه را رسوي؟ که کراچۍ کې پېښور خو به ګاډو څه خبره نه ده. خلک 4,000 ټیکسي له ورکوي 3,000 ته به وله 10,000 ورکوي خو چې بهایي پلاني ځای ته مې رسو. نو ته بیا 8:30 نه ته به 8 بجې په هغه ځای کې ناست که نه به یې ناست؟ او دا چې تا مونځ جمع سره وکړو نو د یو مونځ ثواب دله څومره ډېر شو؟ 27 درجې. او یو حدیث کې راځي 25 درجې المضاعف اجر په الله ورکوي. 35 کروڑ 54 लाख 3,35,54,432 درجې دا په الله رب العزت ورکوي. نو دویم به موږ تاسو دا کار کوو چې مونځ به موږ تاسو سره کوو جی جمع سره کوو. خوښ هم ده که نه انشاءالله تعالی؟ بل د قرآن کریم تلاوت په دې میاشت کې ډېر کوو. ښه څه به کوو جی؟ په دې میاشت کې به د قرآن کریم تلاوت ډېر کوو. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان میاشت خو هغه ده چې هغې کې الله رب العزت قرآن کریم نازل کړی دی. نو د قرآن کریم او د رمضان یو بل سره ډېر زیات تعلق دی. زمونږ ستاسو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله با وی 61 ختمونه کول. بعضې روایتونو کې داسې دي 62 ختمونه به کول. یو ختم به د شپې کو، یو به د ورځې کو او یو به په تراوو کې کو. او همدغسې د امام شافعي رحمه الله په باره کې منقول دي. امام شافعي رحمه الله باره کې هغه هم دغسې منقول دي. او دې زمانه کې هم داسې خلک شته دی چې الحمدلله هغوی روزانه د قرآن کریم ختم کوي. روزانه هغوی د قرآن کریم ختم کوي. ګل محمد یو حافظ صاحب تیر شوی دی، دغه حالاتو کې ما لیدلي وو. یعنې دا د عامو حالاتو خبره ده چې غویان به پرانیستل چېرته زمیندار غویان به چې د کوره پرانیسته انو الحمدلله رب العالمین به شروع او چې څو به والناس ته نور رسول نو په منځ کې به چا سره خبرې نه کولې چې قرآن کریم به والناس ته ورسو نو بیا به خبرې شروع کړي. نو منګه تاسو به هم داسې کوو که نه به کوو انشاءالله؟ په دې فرشتو کې وایي صرف جبرائیل امین علیه السلام لا الله پاک دا طاقت قوت ورکړی دی چې هغه د قرآن کریم تلاوت کولی شي.
دا نور پرشتي چې دي نو دی د قرآن کریم تلاوت نشي کولی، خو دی د قرآن کریم تلاوت خوښوي ډېر. ښه ځکه د الله کلام دی که نه؟ چا کلام دی جی؟ د الله کلام دی. چې د الله کلام دی نو د الله کلام هغه خوښوي ډېر. نو چې کله څوک تلاوت کوي نو دا پرشتي د هغې د اورېدلو دپاره راځي، د هغې تلاوت د اورېدلو دپاره راځي. او وایي دا پرشتې داسې د انسان سره ځان راجوختی تر دې چې د شونډو باندې ښکل کړي. ښه التالي یقبله الملک، وایي دا تلاوت کوونکی چې دی نو پرشتې د ده نه پپې اخلي. ښه او دی ښکلی. نو چې مونږ تاسو د الله رب العزت کلام دا په دې میاشت کې ډېر وایو، خوښ هم ده که نه؟ کله کله مونږ د ملګرو نه تپوس وکړو چې ته څو سپارې وایي؟ یاره وایي زه خو 2 سپارې وم، زه 3 سپارې وم. نو تاسو وایي وروڼو اوس دا د 2 او 3 سپارو میاشت، 2 او 3 خو به مسلمان هسې هم وایي. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ماله حیا راځي چې زه روزانه قرآن کریم ته ونه ګورم، چې روزانه قرآن کریم تلاوت ونه کوم نو ماله حیا راځي د دې خبرې نه. ابو زناد رحمه الله فرمایي چې د پېشمني په ټیم کې به کله زه دا عام خبرې کوي، دا دغه د رمضان شریف خبرې نه دي، چې کله به زه د خپل کور نه مسجد نبوي ته تلمه نو د صحابه کرامو د کورونو نه به د قرآن کریم د تلاوت اوازونه راتلل. ښه قرآن کریم د تلاوت اوازونه دا به د صحابه کرامو د کورونو نه راتلل. مونږه تاسو د سوچو کورونو په دې میاشت کې زمونږ د کور نه په دغه وخت کې د تلاوت اواز راځي. آیا اسې یو مثال چا جو کړی به شاید مثال وي. وای یو ځای کې یو امام، نو هغه امام د بل ځای یو کاکا کور ته راغی او بیبي ته وایي چې یاره دا امام صاحب ډېر ښه سړی دی، ډېرې ښکلې تراویح پړاوی او د ده خو کور هم دلته نشته، انو که دې خوښوي نو سبا افطاري به موږ سره وکړي، افطاري به سبا موږ سره وکړي. نا وایي چې او دا خو ډېره ښه خبره ده او چې هغه دلته راشي زمونږ په کور کې به برکتونه راشي او موږ له به هم الله پاک اجر راکړي چې د هغه روژه ماتې موږ وکړو، صدقه به شي، خیرات به شي. کاکا لاړ امام صاحب ته وی چې سبانه افطاري دې موږ سره ده. هغه وی ټیک ده. امام صاحب راغی افطارایله، افطاري وشوه خو لږه تلوار وپی، چې تلوار وه انو بس زر زر هغه افطاري مې افطاري وکړه او هلته څه پیسې پرتې وې، نو هغه خوا کې داسې وی قرآن پاک پروت و، نو هغه قرآن پاک کې هغه پیسې کېښود او دی راغی واپس. چې راغی انو بیا هغه کور والا زنانه خاوند ته وایي چې یاره دا امام صاحب خو مې خوښ نه شو. وی ولې؟ وی یاره دې ځای زما نه پیسې پاتې شوي یا پیسې نشته. ښه پیسې هغه نشته. نو بیا رو 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 د دې سړي د امام سره داسې خړه غونته راله، خو کال بعد بیا خبره زړه شوې وه. انو د خاوند بیا د ښځې ته وی چې یاره زه هغه امام صاحب به راولو، کال کې خو یو خیرات پکار دی. نو هغه یې چې راوستو نو دی چې روژه ماتوله نو امام صاحب ورته هغه تېر کلنی خبره هم وکړه چې یاره چې زما کور والا وی چې دې ځای پیسې پرتې وې او هغه پیسې چېرته د امام صاحب وړي دي، هغه د ګاډي وړي کړي دي، هغه تندي له ټس ورکړه او په جړا شو. وی د دې نه خو دا معلومیږي چې یو کال وشو چې دا قرآن پاک دغه ځای پروت دی، دا تاسو نه در اخیستی. ښه هغه پیسې ما په دې قرآن پاک کې ایښي دي. کوم ځای مې ایښي دي؟ دې قرآن پاک کې پرتې دي، خو ستاسو قرآن پاک ته لاس کوئ نه، نو چې هغې ته لاس کوئ نه نو تاسو ته په دې وجه په ما باندې دا شک دی چې ګینې هغه د وړي دي. نو وروڼو قرآن پاک سره به
دا تعلق نه ساتو د قرآن کریم به ډېر تلاوت کو خو هم ده که نه انشاءالله په دې میاشت کې دا د دې قرآن کریم میاشت ده دا شهر القرآن دی دا د قرآن کریم میاشت ده په دې کې بس چې مونږه تاسو سوره تر دې بعضې علما خو وایي چې تاسو خپل نور وظایف هم پرېږدئ خپل ذکرونه هغه هر څه پرېږدئ بس چې څه ټایم درته میلاویږي د قرآن کریم تلاوت کوئ ما دا مولانا یونس پالنپوری رحمه الله دغه زمونږ چې کوم مشهور محمد عمر پالنپوری رحمه الله دا غزوه دا یو بیان مې اوریدو هغه وی چې زمونږ امریکې ته تشکیل شو الته یو بوډا بابا هغه بابا به زمونږ ډیر خدمت کو او ډیر خیال به ساتو وې دې کې مونږه مسجد کیو هغه بابا وفات بیا تجهیز تکفین تدفین وشو خود هغه د قبر نه خوشبوئی راتله هغه د قبر نه خوشبوئی راتله نو مونږه تپوسو کو نو چا داسې جواب را نکو خو بیا هم د کور والا نه تپوسو کو ځکه زنانه ته پته چې زما دا خاوند د څه داسې عمل دی نو هغه ورته ایتې نه تپوسو کو نو هغې وی چې زما د دې خاوند نور څه عمل نو خدای د قرآن کریم ډیر لوی عاشق قرآن کریم ډیر لوی عاشق قرآن کریم د ویل هم نو او بیا په پوخ عمر کې وی خو ویل نشو نو داسې چل به وکړو چې د مسجد نه به راغې نو قرآن کریم به یې راواغست او قرآن کریم به یې کولاو کو او بیا به په هغې باندې ګوته ګرځوله الله سائیں یہ بھی سچ ہے الله سائیں یہ بھی سچ ہے چې الله دام حق دی او دام رښتونی دی دام رښتونی دی داسې به روزانه د 2 سپارې وي او په 15 دن باندې به د ختم کو چې کله به ختم وکړو نو قرآن کریم به په سر باندې کېښود او تقریبا 1 غنټې پورې به د دعاګانې غوښتې 1 غنټې پورې به دعاګانې غوښتې همنګه تاسو سره خو د دعا لپاره صحیح نه نو که نه څه یو څو خبرې دي هغه موږ یادې کړي دي دلته لاس مروړو هلته به هم لاس مروړو خدای دې خیر وکړي بس دا چل را چل کوو بس که نه تاسو سره عالمان بار بار وایي چې ګوره داسې دعا نه قبلیږي ښه څه نه کېږي جي داسې دعا کومه دعا چې د زړه په غفلت سره غوښتی شي دا دعا الله پاک نه قبلی دا که ته هر څه غواړې نو دا قبلیږي نه ځکه دا ته ځای ته نه رسای که نه چېرته نه رسای دا ته څه ورته وایي تیر ورته وایي که سی لینده باندې نه وي غشه ځای ته نه رسای ښه غشه چېرته نه رسای ځای ته نه رسای غشه چې رشي ځای ته نو اخلاص او توجه سره رسي نو دو به 1 غنټه دعا غوښته او بیا به $100 خیرات کړي او که چېرته څوک به وو مثلا جماعت وغیره به راغلی نو هغوی له به یې روټۍ وغیره هم وکړو نو هغوی پوه شو چې دا نن د د قبر نه خوشبوئی راځي دا د دې قرآن کریم د تعلق وجه ده او دې قرآن کریم سره د عشق وجه ده د هغې په وجه باندې د قبر نه خوشبوئی راځي نو مونږه تاسو به قرآن کریم سره تعلق ساتو که نه به ساتو یا لکه الله دې مونږه تاسو معاف کړي چې اخبار مونږه راوالو که نه چې کوم د اخبار شوقیان نه د الف نه چې راوالي نو په یې باندې لګئ که نه لګئ اسور وخت په هغې باندې لګي ښه او په اخبار کې سي ټیک د رښتیا به پکې ومي خو دروغ پکې ډېرې که نه او د الله په دې کلام کې دا ټول په ټول رښتیا دي دا بله خبره ډوکو نه ښه د الله په کلام کې سری جي ټول په ټول رښتیا دي ټول حق او سچ دي ټي وي د چې مونږه تاسو کینو الله دې مونږه معاف کړي
ډرامې پکې دا نور څه سيزونه میزونه پکې نه هغه ټول دروغ دي کنه دي هغه کې چې کم رور او خور نه دا پر اختیار ور او خور چې کم میا بیوی نه دا پر اختیار میا بیوی پلار او بچی دا پر اختیاري کنه ټول اسې دا سره جمع کړي دروغ کار جو کړي هغه د مونږ په ګنټو ناسیو ا دې کې بالکل سچ او اختیار دي نو دې ته ناسته پکار ده ها صدا پکار ده نبی علیہ السلام فرمای افضل عبادت امتی تلاوت القرآن زما د امت افضل عبادت د قرآن کریم تلاوت ته زما د امت افضل عبادت سره جی دا د قرآن کریم تلاوت ته ها دو عالم فرمای وای زه لاهور کې یو کس سره ناشته لاله نو هغه راته دا وایي چې زما والد محترم سره یو نیک سړی میلاو شو ا نیک سړی زما والد صاحب ته دا خبره وکړه دا خبره په توجه سره واوري کې دې چې تاسو کوم داسې څوک الله پیدا کی مونږ داسې نیو خو الله دې تاسو کې څوک پیدا نو هغه نیک سړی ورته دا وایي وې کچره ته روزانه 2 کالو پورې د قران کریم ختم کای کنه نو الله پاک بستا په نسل کې د قران کریم برکات جاری کی ستا په نسل کې به الله پاک د قران کریم برکات جاری کی نو کله کله یو کار وی ګران کار سیجی ګرانی خو خبره الله پاک په لبانه ولګي ښا د مشرانو خبرې به منو د مشرانو په خبرو کې سیجی خیر دې ځکه یو بل خبره را یاد شوه یو عالم وای ما سره یو کس راغی وی هغه راته وی چې زما چا سره معامله وا نو هغه زمانه 3 کروڑ روپۍ وخوړي کراچۍ کې 3 کروڑ روپۍ را نه وخوړي ویسه یو ډیر خپل سړیو او یو ډیر نیک سړیو زه هغه سره لاړم ما ورته چې دا څه چل له وسوک نو وی اگر راته وی چې اس کو معاف کر دو هغه سړی وی سکا معاف کوي زما شنو چې چل را باندې وشخه 3 کروڑ روپۍ معاف کول که سړی ډیر مالداري خو 3 کروڑ خو ډیر شی دی کنه او دغه وخت کې زما حالت هم لکه داسې و چې بس ما سره هم څه شی نو خو هغه سړی دوره لوی سړی و چې دغه خبره ما غورځولې نشوه وی بس ما وی چې میں نے معاف کر دیا میں نے معاف کر دیا نو مشرانو خبرو کې دوره خیری چې دا عالم وی چې د کس کله ماته بیا دا خبره کوله نو هغه وی چې آج میں 300 کروڑ کا مالک ہوں آج میں 300 کروڑ کا مالک ہوئے نن ما سره 300 کروڑ دی 3 کروڑ میں دا عالم په خلبانه پری خودل داغه په عوض کې الله پاک د 1 کروڑ په عوض کې 100 کروڑ الله پاک راک نو کله کله د عالمان چې ته خبرې کوي نو دا منای ښه په دې پوه شوي کنه تاسو ته د قاری سے وو یا پلار م جوړیږي زوی جوړ شي ښه چې سوي الله دې مونږه تاسو ته عمل آسان کی نوې زما پلار دا خبره پزړه باندې اولی کلا او چې ویلی کلا نو 2 کالو پورې با روزانه زما پلار قران کریم ختمو دا ډیر ګران کار دی ها ځکه دې کې غم راځي پکې خادي پکې راځي حالات پکې راځي په خپل سړی بیماری کله تبې کله ټوخی کله نور سو ضرورت وی حوایج وی او سی خو وی 2 کالو پورې زما پلار په دې کې ناغه نه کړي ها نو چې ناغه نه کړي نو څه چلو شو وی اوس زما د پلار چې سوره سلبی اولاد دي او سوره نوسی او نوسان دي هغه ټول په ټول باندې حافظان دي ټول په ټول باندې حافظان دي او یو حافظ با ځان سره سوره خلق جنت تبوزي ورځ قیامت به حافظ قرآن ته الله پاک یولس پاسپورت ورکي ښا سو پاسپورت او ورکي یولس پاسپورت او ورکي او په دې یولس واړو با د جنت ویزه لګېدلی نو په دې یو باندې به خپل زی او په دې لس باندې با د خپل خاندان هغه خلک ځان سره بوزي چې باندې جهنم واجب شوی ښا ای باندې واجب شوی
جهنم په واجب شوی. تاسو وایي که تاسو ته چا دا و چې کارخانو کې سکول کولاو شو خاجي سبا کې کولاو شو سکول کولاو شو او په هغه سکول کې هم که بچی داخل که 3 کالو پورې پیسې میسې هم نالي پیس میسه نالي نه 11 د امریکې ویزې پې ورکوي. څومره ویزې پې ورکوي جي د امریکې؟ نو څه هم خیال دی که 10 بچي ومي نو 10 واړه به هم رسولي که نه رسولي؟ وایي چې زه خیر د مړه که ځو که نه ځو خو د امریکې ویزې خو به میلاو شي که نه. نو څه به امریکې څه به ویزې چې دلته حافظ قرآن د زوی جوړ کو نو ستا د زوی ته به 11 د جنت ویزې ملاویږي. ښه د کوم ځای ویزې به ملاویږي؟ د جنت ویزې به ملاویږي. نو موږ دا وی عزتمندو چې په دې میاشت کې به د قرآن کریم تلاوت ډېر کوو. ښه قرآن کریم تلاوت به په دې میاشت کې ډېر کوو. ګورئ که چا ویلی دی نا خو دې وایي، که چا نه دی ویلی نو هغوی دې هم قرآن کریم یا خو دې شروع کړي. ګورئ تاسو قرآن کریم شروع کوئ د اوس نه، حافظان در سره الحمدلله شته دی، علماء کرام در سره شته دی، د دې نه نور څه فایده ده؟ خو د دې نه به موږ دا فایدې اخلو که نه. یو عالم فرمای زره یو کس قرآن کریم ختم کړو د هغه ختم له لاړم نو چې ما وکتل د هغه په بدن کې یو ویښته هم تور نه و. ښه د ریزو دا ویښته هم سپین شوي وو، د ریزو ویښته دا هم سپین شوي وو او تقریبا 90 سال د هغه عمر و. د 90 سال په عمر کې هغه قرآن پاک وایي. تاسو خو یو کس هم د 80 سال هم ماته څوک نه ښکاري. نو قرآن کریم دا وایي دغسې خیر دی که دغه نو ګوتې پې ګرځوئ چې په دې میاشت کې موږ تاسو کم از کم زه خو دا عوام دا مې چېرته اورېدلي وو د مشرانو نه چې بهی روزانه هر مونځ سره موږ تاسو یو سپاره وایو چې 15 سپارې دا د قرآن کریم تلاوت دا موږ تاسو کوو. وخت هم ده که نه انشاءالله تعالی په داسې ترتیب باندې چې موږ تاسو رمضان شریف دا تیر کو او داسې ترتیب ځان له جوړ کو په دې رمضان شریف کې چې د دې کې چېرته یو سکڼ هم زمونږ ستاسو نه ضایع نه شي. د دې نه مونږ تاسو شهر النوم جوړ کړی دی. ښه دا د خوب میاشت ده. څه میاشت ده جي؟ د خوب میاشت ده. خو چې به خوب ورشو نو بیا را پاسېدل راته ګران دي. نو دا د خوب میاشت نه ده وی چې بس مونږ تاسو د ورځې ومودیو او د شپې د ومودیو. د شپې د هلکان ګرځي را ګرځي دغسې اوقات ضایع کوي او بیا د ورځې هغه ودي. دا چل به نه کوو. نه مسجد ته به ځان را رسو، اعمال به په دې کې کوو. د الله خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لو یعلم العبادو که چېرې زی بندګانو ته پته ولګي ما رمضانو چې د رمضان دا میاشت څه ده لتمنت امتی ان یکون السنة کلها نو زما امت به دا ارمان کړو او دا تمنا به کړې وه چې ټول عمر دې دا میاشت وي. ښه ټول عمر دې څه وي دا میاشت وي. ولې ګورئ که نه 11 میاشتې تاسو نفل کوئ نو دا نفل سری جي دا نفل لی دا نفل سری نفل لی. خو په دې کې چې تا وی نیت موکو د اخلاصه 2 رکعاته نفل منځ ګزارم الله اکبر نو چې څنګه تا نیت وتړو نو دا ته څه کوې اوسو دا فرض کوي دا نفل نه دی جي. دا اوس ته څه کوې نو دلته ستا روپۍ په ډالر بدله شوه. ښه روپۍ په څه بدله شوه؟ په ډالر بدله شوه. نو که دلته یو ګاډی راغی او هغه ګاډي والا اعلان وکړو چې بھائی 100 روپۍ در سره هغه راړئ ډالر به درکوو نو څه هم خیال دی د خلکو نه به روپۍ پټو که نه پټو؟ د خپل کوره قرآن نشي پاتې کېدی خو د بل نه به هم پټو چې بھائی روپۍ اوس دلته کې ورکوي ډالر پې ملاویږي. ښه او دغسې تاسو مونځ مثلا یو کس بوډا دی وایي چې یاره د ماسپښین دا مونځ به 2 پیرې وکړم چې ډېر الله اجر راکړي. نه بس فرض مونځ په یو وخت کې 100 پیرې دی 1 پیره دی. ښه 2 او 3 پیرې نه دی. او دا داسې ښکلې میاشت ده چې تاسو اوس د ماسخوتن دا یو فرض وکړو نو د 100 فرضو اجر بدل الله درکوي د او یو فرضو اجر بدل الله پاک درکوي. نو دې ځای زه یو مثال وامه ابه مې مخکې هم تاسو ته ویلي هر دنیا مثال نه نو مونږ لري الله پوهه کې مونږ په دې دنیا لږ ښه پوهېږو دې دین باندې ډېر ښه نه راځو. یو سړی دی
او دې کارخانو کې هغه مزدوري کوي. کارخانو ته ځي راځي هسې د پوهې لپاره وایي د هغه 1000 روپۍ میاشت ده، بس میاشت کې ورله 1000 روپۍ ورکوي دی راځي. چې کله د جون میاشت راله د کارخانې مالک راغی او هغه کشیر ته ووایي چې داڼه ته تنخواګانې ورکوي نو چې د کومو لیبرو 1000 روپۍ میاشت ده نو هغه له څومره ورکه 70000 وله ورکه. ښه هغه له 70000 ورکه. نو دا کس هم لاړ او کشیر له په 30 جون باندې چې وایي مال خپله تنخوا راکړه. زه ته پته نشته چې هغه چل شوی دی. نو هغه بنډل راواغست او شماري نو چې 10 ته ورسېد دی ورته یار موږ له خپلې پیسې راکړه چې موږ ځو. هغه ورته ته لږ صبر وکړو. 20 ته ورسېد 50 ته 60 70 نوټونه یې د 0 وشمارل او دله یې ورکړو. بھائی داسې دي وی دا خو د دې کارخانې مالک اعلان کړی دی چې د جون تنخوا د 0 په ځای څومره ورکوي 70000 ورکوي. نو دی چې را روان شي نو ملګري ته وایي څه خوند به یې کوو چې هره میاشت جون وي. ښه څه خوند به یې کوو چې هره میاشت څه وی. نو د الله نبي وایي که درته د دې میاشتې پته ولګېده نو تاسو به هم وایي چې څه خوند به یې کوو چې هره میاشت رمضان میاشت چې دې کې الله څه ورکوي که نه او کومه عطا الله پاک کوي نو دا په نورو میاشتو کې الله پاک نه کوي. لکه ګورئ زه سوچ کوم ځان سره چې څومره الله ورکړه کوي. یو کس ته 4 بجې د 4 نه مخکې هغه روژه بند کړه او په 7 بجې دی روژه کولاوئ نو دا تقریبا 15 घंटे راځي که نه 15 घंटे شوي. ښه 15 घंटे د چای نسکي د نسوار نه اچوي د روټۍ نه خوري هېڅ نه کوي څومره تنده څومره لوږه دا دته مخصوص شوه په دې 15 घंटे کې. ښه اوس ماښام کې یو کس کجوره راواغسته او دته وی چې ها په دې کجوره باندې دا روژه ماته که. ښه نو چې په دې 15 घंटे روژه باندې الله رب العزت د روژې والا ته کم اجر ورکوي نو دا چا چې یو کجوره ورکړه دوره اجر الله دله هم ورکوي او دا اجر د هغه نه ورکوي که نه د هغه د اکاونټ نه راخلي دا الله پاک د خپل طرف نه ورکوي. نو تاسو وایي دا عطا ده که نه ده. او الله وایي الصوم لی وایي دا روژه نه دا زما ده بس. ښه دا روژه د چا ده دا زما ده. علما وایي چې مونږ خو د هر څه الله له کوو دا مونځ شو دا ذکر تلاوت شو هر څه خو وایي چې دا نور څومره عبادتونه دي نو د هغې ظاهري علامه شته دی. لکه مونځ چې څوک کوي نو موږ ته خو پته لګي تلاوت کوي نو پته لګي خو د روژهدار پته لګي. دی 10 بجې د لو نه راغی او ژبه یې راوځي او دننه شو کمرې ته بولټ ځان پسې واچو پرچ کې خو ښکلی مزیدار بوتل پروت دی یخې اوبه دي. اوس که دی هغه بوتل راوالي او په ځان یې راواړی نو دی څوک ویني دا دی چې نسکي نو د چا د وجې نسکي د الله د وجې دی نسکي. د دې روژې څه ظاهري علامت دا نی نو چې نی نو الله فرمایي چې دا خو زما روژه ده وانا اجزي به وایي د دې بدله به زه ورکوم. د دې بدله به څوک ورکوي زه. ګورئ وایي د تمامو اعمالو بدله دا به الله پاک د فرشتو په لاس ورکوي او د روژې بدله به الله پاک کما یلیق بشانه په خپله باندې ورکوي. روژې بدله به الله پاک په خپله باندې ورکوي. او دې کې یو بل روایت دی وانا اجزا به دا روژه نه ده دا زما ده. ښه او الله فرمایي چې زه بس په خپله د دې بدله یم نو ښه زه په خپله د دې سیمه دا یو نه وي چې جنت ته به دې بوځم حورې به درکم علمان به دې درکم دله درکم د جهنم نه به دې خلاص کم دا نه وانا اجزا. الله وایي بس زه ستا شم بس زه څه شم زه ستا شم د دې روژې په بدله کې به الله رب العزت انشاء الله الله دې قبول کړي. الله پاک به مونږ تاسو ته خپل دیدار کوي انشاء الله. ها او د چا چې الله شو نو هر سره د دې که نه دي وایي د محمود د آیات سره ډېره مینه وه. ښه آیات سره یې څه وه ډېره مینه وه. نو دا نور چې کوم وزیرانو نو دا بوز حسد الله دې مونږ تاسو نه وباسي دا خو په خلکو کې ډېر دی د مخکې نه دا شي نه
بغض بچا سره نه ساتو، دشمنی نفرت بچا سره نه ساتو. ولی تاسو ته د عالمان وای چې ګوره په دې میاش کې شحنا چې د چا په زړه کې چا سره بغض حسدي او چاته سپک ګوري نو د دې مغفرت الله نه کوي. ښا مدمن خمرن د شراب خور مغفرت الله نه کوي. عاق لوالديه چې کم د مور او پلار نافرمانی د مغفرت په دې میاش کې نه کیږي. نو چا سره با سن ساتو بغض حسد بچا سره بالکل نه ساتو. خو هم نه کنه هر مسلمان برزان نه سګنو اوچت ګړو، اگر که په ظاهر کې هغه په عمل کې کمزوري خو تا ته دا امر دی، تا ته دا حکم دی چې د برزان نه سګنی اوچت ګړي. او چې کم سړی د بغضونو حسدونو نفرتونو نه پاک د سره د الله مدد. ښا د سره سیږي د الله مدد. یو وړاون د کیسه درته کوم نو بیا خپل خبره کو. تاسو تنګ شوي خو نه ما یې زه به لږې خبرې کوم بس. زما خپله ګله داسې ده چې خو زه خیر دی دا کله کله یې چېرته. ښه یو دوه ملګري وو، دې کې دا یو ملګری چې و نو دا ډېر مخلص د قرآن او د حدیث عامل او هیچا سره به بغض حسد نفرت دا نه ساته. دا بل ملګری چې و نو دا ډېر روانکار و، دی چېرته زمونږ استادو په شان الله دې مونږ معاف کړي. ښه نو ده به بړه کې دا څیزونه ساتل تر دې چې د ملګري ته به هم داسې کاندې کنستې، د خپل ملګري ته ده ته به هم کاندې کنستې او دی به هم بده شي. نو هوته یو پیره داسې چلو شو چې دا کم نیک ملګری و نو دی داسې د کوی په غاړه باندې ناست. دا بل د شانه راغی ویلې ده یاره دنه خو زه تنګ یم، زه یو خبره کوم دی بله کوي. او زه نن ډېره ښکلې مقرره ټیله به وله ورکم، څوک شته هم نه چاته پته نه لګي، بس دې کوی کې به مړ شي د غمه به خلاص. ښه نو دی چې د شانه راغی ټیله یې وله ورکړه، سړي له یې ټیله ورکړه کوی ته. هغه کوی کې عجز سو لاس خپې وی را وی او ډېر ستړی شو. دې کې څوک رالل کوی کې خوب وي بوکای رایستا نو دی بوکې سره زوړن شو، په څه ترتیب باندې بره راوخته، څه ترتیب باندې بره. خو پرمای وای چې بیا هم د ده په زړه کې دغه ملګري ته څه دشمني نفرت دا نو. ښه د الله نیک بندګان ني اوس که د هغې کیسې هم شروع کړې نو بیا به خبره راځه خرابېږي نه، خو لکه اوږدېږي به که نه. نو نیک بندګان چې سي که نه هغه خپل قاتل هم معاف کوي، هغه هېڅ چاته هیڅ قسمه ضرر نه رسوي. شبلی رحمه الله غنم راړه چېرته نه غنم نو چې وایي هغه بوجای پنډ کېښودو نو هغې نه یو میږی داسې روان شو نه میږی داسې څه ګډ وړ. ښه نو ده وی چې یاره دا خو ډېر لوی ظلم وکړو، دا خو تا د هغه فلاني ځای نه دا غنم راوړي دي، دا میږی د هغه ځای و د ده د ملګرو نه ګډوډ شوی دی، نو دا یې بیا هلته کې وړو او هلته کې پرېښوده. ښه دا میږی په دې پوه شوئ که نه؟ زمونږ ستاسو د خدای مال شي وروره، زمونږ د لاندې چې د چا شپه راشي که نه سم به چلیږئ. ښه نه ګورئ خیرت شته، ښه ټول به سم چلیږو، الله سره به روغه کوو صحیح ترتیب سره چې څه قرآن او حدیث وایي. موږ د خلکو بندګان نه یو، ښه موږ د رسم او د رواج بندګان نه یو. موږ د چا بندګان یو؟ موږ د الله بندګان یو. د چا بندګان یو؟ چې بس موږ ته الله څه وایي موږ به هغه کوو. په هندوستان کې یو وزیرو، هغه وزیر ابو منصور غالبا نومو طغرل بادشاه، د هغه عادت داو چې هغه به د سهار لمونځ وکړو نو هغه د جومات نه راوته تر څو به چې اشراق نو کړي. نو دی بادشاه ورپسې سوال جواب یو پیره ولېږه څه ضرورت و، خو هغه رانغی. نا وزیران ووی چې ګوره بادشاه ورته وایي چې راشه او دی نه راځي.
نو بادشاه هم غصه شو چې هغه اشراق وکړه او راغی. نو بادشاه ورته وی چیرې تا پسې ما سوال جواب وکړو ترانه لې. هغه ورته ډېره ښکلې خبره وکړه، بادشاه میں آپ کا نوکر ہوں اور اللہ کا غلام ہوں. میں آپ کا کیا ہوں؟ نوکر ہوں، اللہ کا غلام اور بندہ ہوں. آپ کی نوکری تب کروں گا جب اللہ کی بندگی سے فارغ ہو جاؤں. ستا نوکری بالا کومه چې د الله د بندګۍ نه فارغ شم، که داسې درته خوښه ښه او کني السلام علیکم. بادشاه سر ښکته کوي چې ته دا کوه، ستا په وجه به زمونږ را بادشاهت چلیږي. نو تاسو د الله بندګۍ کوئ، انشاءالله موږ ټول به دا کوو، نو د هر څه به سم سوکي. خوښ هم ده که نه انشاءالله. نو دی را هغه چا چې بوکه راوباسله نو دی راویستو. وی د دې تکلیف په وجه باندې الله پاک دله دا یعنی یو خاصیت ورله ورکو چې دی به د مرغو په خبرو پوهېدو. نو دی د دې کوی په ډپه باندې ناست دی او یو دوه مرغۍ راغلی. نو هغه یو مرغۍ بلې ته وایي چې څنګه وایه که نه څه خبر دی نن سبا. هغه ورته وایي چې خبر دا دی چې د بادشاه لور بیماره ده او بادشاه ځان مړ کو. حالانکه دا زما د پنجو د لاندې چې کوم واښه دي نو په دې وښو کې د هغې شفا ده، په دې وښو کې د هغې شفا ده. نو بیا ته دا بله تپوس کوي چې تا سره څه خبر دی؟ وی دا مخامخ ډیری نه ده، وی دا د سرو زرو ډکه ده. ښه خلکو ته پته نشته او دا د څه نه ډکه دا د سرو زرو ډکه ده. الله دې موږ ته معاف کړي. ښه دی چې فارغ شو د دغه ځای نه ځان باندې وچ را وچ کو، نو اول لاړو هغه بوټي خو واغستل د بادشاه دربار ته لاړ. نو بادشاه ته وایي چې بادشاه ما ته پته لګېدلې چې ستا لور بیماره ده او زه به د هغې علاج کوم. هغه چې د دې شان و شوکت ته کتلي وي، یاره ته اوس هغه موږ لوی لوی سپیشلیسټانو له بوتلې ده، طبیبانو حکیمانو له بوتلې، ته به یې څه علاج کوې؟ دا خبرې پرېږده، خو تا هم مختصر ده چې ده وله علاج وکړو او هغه الله رب العزت روغه کړه. بادشاه ډېر زیات خوشحاله شو او دله یې ډېر لوی انعام هم ورکړو. ملګري ته پته لګېدی چې یاره سړی خو داسې چلو شو، چې چا به ورسره بغض ساته که نه او حسد او کینه دشمني، وی چې بھائی سړی خو ډېر په بره لاړ. او بیا بادشاه ښځی ناست دي، یاره دا خو ډېر ښکلی نوجوان دی، ډېر ماهر دی، نو موږ دا لور الله د ده د وجې ښه کړه، نو دا خو باسې چاله موږ ورکوو، نو ده له به یې ورکو. ښه چاله به یې ورکو؟ دې نوجوان له به یې ورکو. هغه یې هم وی ښه بادشاه دی راوغوښته، وی یاره بس زموږ د خپلې لور نکاح هم تا سره. یې ملګري ته چې دا پته ولګېده چې بهی دله خو بادشاه لور ورکړه. نو لاړه بادشاه پسې. بادشاه ته د پته نشته او فقیر سړی دی، کور یې خپل نشته، ښه ګاډی نشته، اجره ډنډی نشته، تا وله لور ورکړه. بادشاهیان خو هم عجیبه وي که نه، څوک ورته څه ووایي نو بس هغې پسې روان شي. یاره او که نه دا هم څه چلو کو. دی راوغوښته. ښه ورته وی چې بهی تا له خو مونږ لور درکړه، خو دا خو شهزادګۍ ده، اوس داسې محل به پکاري، داسې ګاډی به پکاري، داسې سرسارو او هغه سټیټس او معیار هغه به پکاري. نو بادشاه ته څه وایي چې بهی تا سره پیسې نشته؟ بادشاه ستا دا ټول حکومت دله ومخلم. ښه څه دله علمه دا ټول حکومت دله علم کسان راله راکړه. هی چې کسان ورکړو ده ورته وی دا ډیرکای کنستل شروع کوي. هغه چې ډیرکای کنستل شروع کو نه سرو نه ډکه وه. ښه څه نه ډکه وه؟ د سرو نه بس بادشاه وشو وشو ښه ستا ښځه ده. نو ګورئ څوک سمي نو دا چل به کېږي، چې رواني نو دغه چل به کېږي. نو سم ژوند به تېرو که نه انشاءالله تعالی. نو دې آیات سره هغه نورو ملګرو بغض شروع کړو. ښه چې یاره د سره د بادشاه ډېره مینه ده او موږ سره نه کوي. نو بادشاه پوه شو چې بای دی پوهېږي نه، خو راشه دی پوهه که دا موږ دې پورې وایو چې بادشاه رچا شو. ښه نو په دې روژه باندې الله میلاویږي، په دې روژه څوک میلاویږي؟ الله. بادشاه وی داسې وکړئ چې بای ملغلرې راړئ، یو ملغلره راړئ او دې ځای کېږدئ. خادم لاړ ملغلره یې کېښوده.
ملغلره نه ملغلرې به راړي، سره زر راړي، سپین زر راړي دې کېدی. اعلان وکړ بادشاه په خپل دربار کې چې څومره وزراو MNAs MPAs وي بای چې چا نن په څه باندې لاس کې خو نن دا راغه دی ښه. نو هر یو کس راته چا ملغلره اوچته کړې، چا سره زر اوچت کړي، چا د چانې ملاو شوي سپین زر اوچت کړي، چا سو انو ایاز ولاړ دی. ایاز ته بادشاه وایي چې بای ته سواله کنه. نو هغه داسې روغونته د بادشاه په دې سر باندې لاس کې خود ښه په څه باندې لاس کې خود د بادشاه په سر لاس کې خود. هغه وزیرانو خندا شروع کړو، بادشاه مونږ ته نه چې دا لیوانه یو ځای ملغلرې پرتی دی د بادشاه په سر لاس کې دی. هغه ورته وایي چې ایاز ته ولې د بادشاه د ملغلرې دا ځان له نوړې وی نه بادشاه تا یو اعلان کړی دی چې دې دربار کې نن چا په څه باندې لاس کې خدا د هغه دی، نو ما ستا په سر باندې لاس کې خو نو ته زما شو نو د هر څه زما دي ښه. چې ته زما شوې نو د هر څه چا دي دا زما شو. نو د چا چې الله شو نو د هر څه د هغه شو که نه شو. او هغه الله په څه ملاویږي په دې روجو باندې به ملاویږي. نو دا به ښکلې تېرو که نه انشاءالله تعالی. اوس د اخري شپې ورځې را روانې دي، دې کې لیلة القدر دی، دې کې سره جی لیلة القدر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې اعتکاف کو ټول عمر کې نبی علیہ السلام اعتکاف نه قضا کړي، یو پیرت نه پاتې شو نو هغه بیا دې نه رستو کړی دی ښه. کله کړی دی رستو په شوال کې غالبا کړی دی. او خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با وایي دا اعتکاف په د دې شب قدر د شب قدر د هغې د حصول لپاره کو ښه. سره لپاره به کو حصول چې دا شب قدر دا راته حاصل شي. دا هغې د ټولو نه ښکلی صورت دا اعتکاف دی. یو شاعر وایي ای خواجه چی پرسی ز شب قدر نشانی، هر شب قدر است اگر قدر بدانی. وی ای پلانیا شب قدر څه تپوس کوي، هر شپه د شب قدر د خو چا قدر وپېژنده ها. هر شپه د شب قدر د خو چا د دې شپو قدردانی وپېژنده. الله دې موږ تاسو ته د دې قدردانی نصیب کړي. نو په دې کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کو. نو ښه خدا را چې موږ به کې اعتکاف وکړو خو هم ده که نه، خو چې څوک اعتکاف نشي کولی نو هغوی به داسې کوي د سیروزې خبره پکې هم کوو خو هغه دې پسې را روانه ده. هغوی به داسې کوي چې په دې شپو کې یو به د ماسخوتن مونځ او تراویح نه پرېږدی جمع سره ښه. ځکه چا چې د ماسخوتن مونځ جمع سره وکړو او د سار مونځ جمع سره وکړو نو دا داسې شوه لکه ټوله شپه د عبادت وکړو. د سار مونځ به هم جمع سره نه پرېږدی او د ماسخوتن مونځ به هم جمع سره نه پرېږدی. او تراویح به کوئ که نه بس دی کوو به ښه. ګورئ دا یو بله خبره پکې کوو، دا روژه نه ده، دا په شوال کې هم تاسو نیوی شئ روجې او په شعبان کې هم نیوی شئ. دا تلاوت چې څنګه په روژه کې کېږي نو غیر رمضان کې کېږي که نه کېږي. ذکر په روژه کې کېږي نو غیر رمضان کې غیر روژه کې کېږي که نه. خو دا تراویح خاص د رمضان شریف تحفه راخه دا نه کېږي. بس دا ټول عبادتونه دا د رمضان نه علاوه مونږ کولی شو، خو تراویح یو داسې عبادت دی چې دا د رمضان شریف نه علاوه بل ځای بل وخت کې نه کېږي. نو تراویح به نه پرېږدو ښه. څه به نه پرېږدو جي. او وایي دا سلویخ د الله د قرب مقامات دي ښه. څو مقامات دي؟ سلویخ. ځکه شل رکعاته دي او سلویخ پکې سجدې دي. اقرب ما یکون العبد الی ربه وهو ساجد. انسان الله ته ټولو نه نزدیک ترین صورت چې دی هغه سجدې دی. نو دې کې دا انسان الله پاک ته ډېر نږدې خو هم ده که نه انشاءالله. په یوه سجده 1500 نیکۍ دي نو دا 60,000 نیکۍ دي. نو 60,000 دپاره خو مړه خلک میاشتې تېروي که نه تېروي پوه شوي که نه. زه یو ملک ته تللی وم نو هلته کې هغه هلکانو روټۍ خوړم، مازدیګر یې خوړم. مازدیګر ولې روټۍ خورم؟ وایي زمونږ مثلا د چوټه لاور کې دغه ځای کې ډیوټي ده نو هلته د روټۍ تنظام نی، بیا هلته کې ځو او ټوله شپه بیا زمونږ ډیوټي نو هلته کې روټۍ خو مونږ خوړی نه شو. نو د دنیا دپاره هره شپه روڼ ده که نه. او زه مونږ تاسو ټول 50 شپېته او یا کالو کسان مونږ کې شته دی. تاسو په دې خپل ژوند باندې شاته ورشئ
چې داسې کم کس دی چې هغه په یوه شپه ګوته کیږي چې ما ټوله شپه د الله عبادت کړی د دنیا دپاره په سوونو شپې د دین دپاره یوه شپه شته موږ سره چې یاره ټوله شپه ما الله پاک ترون کړې ده نو دا شپې دا به ګورې د آخري لس شپې نه دي دې کې به عبادت کوو ښه خوښ هم ده که نه پته نه لګي چې کومه شپه اوس که تاسو ته چا ووایي چې یاره دې غر کې بوتان دي ښه څه دي پکې جي بوتان دي مونږ خو الله دې معافي وکړي د حرام او د حلالو تمیز مونږ سره وروستي اول وای پیسې بھائی یو بوت په 15 لکه خرڅېږي نو څوم خیال له بیا به دا ټول غر کنو ورپسې نه به کنو نو دلته کې دا یوه شپه نه ده د 83 سال عبادت نه بهتر دی ښه د 83 سال عبادت نه لیلة القدر خیر من 1000 شهر د زرو میاشتو قرآن وی بهتر دی تا سوره بهتر ده هغه مونږه تاسو ته پته نشته نو دا به کوو انشاءالله تعالی د آخري شپې ورځې دا به خو د الله پاک په عبادت ریاضت کې تېرو خوښ هم ده که نه انشاءالله اوس دا ده چې که سبا که خیري تاسو سیروزې له ورشئ یو وخت خو دلته داسې و چې قاري صاحب هر کال دی راځي نو موږ به چې راتلو نو ګاډي کې به مې تپوس کوم بایلې سیروزې وی بس سیروزه مې روزه نشته خو څه کسان چې دي هغه به اعتکاف کې کینی او چې کوم په اعتکاف کې نه کینی هغه ټول په سیروزه کې دي دا جومات هغه غزوړ اوس نه ویل خدای خیر وکړي خو شکر ډېر پکار دی که نه نو درې جومات به د دلته نه لاړل بس ها موږ به ډېر ځان هم نه کړو او 3 جومات به لاړل اوس به ګورو چې اوس څو جوماتونه ځي نو د سبا نه به سیروزې له څوک تیاري جي بس ووایي چې بیا یو وړه غونته دعا وکړو بس ختمه وي شاباس پاسې شاباس دا وګوره کالک پاسې لږ ودرېږئ جي ودرېږئ ماش دا تش بوډاګان نه دا ځوانان پکې هم ودرېږئ ها نورم ماشاءالله ها کم از کم 4 جمعات موږ له پکار دي دا خو یو جمعات تقریبا شو حاجی نور بسو کی په دې میاش کې چا